سیرت حواله سره اولنۍ خبره دا بیانېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره الله رب العزت د عرب قوم انتخاب ولې وکړو. دنیا کې ډېر قومونه د دین مخکیم تیر شوي، داسې قومونه تیر شوي چې هغې کې الله ډېر پیغمبران را لیږلي، لکه بنو اسرائیل. الله رب العزت بنو اسماعیل یعنی عرب او د عرب کم قومونه دي او نبی علیہ السلام به کم خاندان کی و ورته تفصیلی بیانېږي. نن مختصره خبره ده چې د عربو الله انتخاب ولې وکړو او د عربو د ځمکې انتخاب الله ولې وکړو. ځکه عربو ته درې خصوصیات حاصل دي، درې څلور. یو دا چې نبی اخر زمان عربو کې راغلی، دویم د الله کتاب په عربی ژبه کې راغلی، او دریم د اهل جنت ژبه هم عربي ده. نو الله د دریو خپلو څیزونو هغه تعلق او مناسبت عربو سره تړلی دی. نو دې کې به خامخا څه وجوهات وي. یو طرف ته موږ او تاسو د عربو د جاهلیت هغه واقعات بیانو چې عربو کې څومره جاهلیت او ډېر قسمه لوی لوی ګناهونه هغه عربو کې موجود. بل طرف ته الله رب العزت د دې قوم انتخاب کوي. نو ولې بظاهر ستوک نه نیسي زمونږ او ستاسو د ذهنونو مطابق، حقیقت ته چې لاړ شي په دې خبره باندې به ډېر پوه شي چې الله رب العزت د دې قوم انتخاب د کومو اسبابو او د کومو صفتونو او کمالاتو په بنیاد باندې وکړو. نو عزتمندو د دې مختلف وجوهات دي. یو وجه دا ده چې الله رب العزت د حجاز مقدس او د عرب یا موجوده دور سعودي عرب ورته وایي، خو عربو کې خو ډېر ممالک دي. د دې انتخاب الله د دې وجې نه وکړو عقلي او جغرافیایي دنیا ته چې انسان د دنیا نقشې ته او جغرافیې ته وګوري نو یو عظیم نقطې ته انسان رسی. او هغه نقطه او خبره دا ده چې د عربو دا ملک په دنیا کې د محل وقوع په اعتبار سره، یعنی چې کوم ځای کې د دې دا ځای دی دې ته محل وقوع وایي، د دې اعتبار سره دنیا په منځ کې عرب واقع دي. او د دنیا هر کامیاب کار د پاره انسان درمیانه ځای ګوري. سنټر چې موږ تاسو وایو لکه فلانی دکان ډېر سنټر کې دی، وایي فلانی بازار ته وایي وی دغه بازار ډیر سنټر کې دی، فلانی طرف ته هغه بازار دی، فلانی طرف ته هغه بازار دی، دې طرف ته دا بازار دی، د سنټر بازار دی. هر چا نه چې تپوس کې سنټر ته ځان رسوي، ویل که سنټر ته ځان ورسوه، مرکز ته اصلي ځای ته داسې ځای ته ځان ورسوه چې هر طرف ته بیتلی شي. دا د دنیا د هوښیارانو د ټولو هوښیارانو په دې اتفاق دی چې داسې ځای ډېر اعلی. نو د دنیا جغرافیې ته موږ ګورو عزتمندو، د عربو ځمکه د دنیا په منځ کې واقع ده. دا یو بهترینه وجه ده، چونکې الله رب العزت آخري نبی آخري کتاب تر قیامته پورې را لېږلو چې ټولې دنیا ته به دا دین رسیږي. نو د دې وجې نه د آخري نبي دپاره د سنټر انتخاب وکړو، د داسې ځای انتخاب یې وکړو چې هغې نه هر طرف ته تګ راتګ آساني. څومره عجیبه خبره ده. او دا یو حقیقی خبرم ده او واقعیم خبره ده. په هغه وخت کې عزتمندو د عربو نه خوا او شا درې براعظمونه وو. دې سره به تاسو د اصطلاحي چې کومې الفاظ دي تاریخ کې مختلف کې استعمالیږي، په دې خبرو به هم ډېر پوه شئ. خو لږ غور سره او سوچ سمج سره روزانه راځئ او خبرو ته غوږ دی، نو انشاءالله تاسو ته به ډېر علم او ډېره پوهه حاصله شي. او زه خپله دې دپاره ډېره زیاته خواري کوم. زه روزانه خوب کوم، نن ما خوب هم نه دی کړی، صرف د دې دپاره چې د پیغمبر یو سیرت شروع کیږي او د هغې اول قدم دی چې الله رب العزت زموږ قدم هم د هغه نیکانو خلکو د هغه اولیاو او نیکانو خلکو چې پیغمبر دپاره څه کوشش او خواري کړې ده زموږ قدمونه هم الله په هغې کې شمار کړي. او که الله زموږ دا قدم او دا سعی او دا کوشش او دا اورول او دا اورېدل په خپل دربار کې قبول کړي، دا محض د الله په موږ باندې احسان دی. ورنه چه نسبت خاک را با عالم پاک، چرته من خاکی او د خاورو ککړ انسانان، او چرته الله او چرته د الله رسول. هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است.
وی قسم دې شاعر وای که زر پیریم دا خپل خلو د مشک او د عنبر په عطر باندې ووینځما ای الله او د الله رسوله زما دا خلو بیا هم ستا د صفتونو قابل نه ده. او چېرته زمونږ د نسواریانو د سرګټیانو او د دروغجنو او د غیبت مارو جبې چېرته د هغې قابل دي؟ دا هغه لوی لوی خلکو دا خبرې کړي دي اولیاو چې الله او الله رسوله زمونږ خولې ستا قابل نه دي چې ستا صفتونه پې وکړو. یو شاعر وی ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. وی زه یو رساله لیکم خو دا رساله د دې دپاره نه لیکم چې زه پکې د پیغمبر صفت کوم او زه به د پیغمبر ډېر اعلی صفت بیان کړی شم. وی زه په دې خپلې رساله کې د دې پیغمبر تذکره د دې وجې نه کوم چې د ده د نوم د وجې نه زما دا کتاب او دا رساله مشهوره شي. ځکه دې سړي پسې خلک ځي نو د ده د وجې نه خلک زما دا کتاب والي، زه به سیم او د پیغمبر صفت به صحیح. دا ځان له یو موضوع ده که په فضایلو باندې لاړ شو د سیرت هغه ډېر زیات دي، خو چونکې موږ به تاریخي خبرې ډېرې بیانو چې تاسو ته د نبي علیه صلات وسلام سیرت ګینې فضایل ډېر زیات دي او هغه ډېر خوند هم کوي. خو نن موږ د سیرت نه پوره احوال نو یو الله رب العزت عربو انتخاب د نبی علیه السلام دپاره دې وجې نه کړی چې دا ملک درمیان کې واقع دی. په دغه وخت کې درې بر اعظمونه وو. بر اعظم څه ته وایي؟ دا اوس ځان له خبرې. بر وایي خشکي ته، اعظم منه یو لویه حصه د خشکۍ. د سمندرونو په منځ کې چې داسې خشکه حصه راشي او غټه حصه وي، پای کې غرونه، کندې، کپرې او ځمکه، باغونه وغیره، دې ته وایي بر اعظم. په هغه وخت کې درې غټ بر اعظمونه و د عربو خواوشا. یو ته بر اعظم ایشیا وایي، دا زمونږ بر اعظم چې کوم دی او عرب په خپل هم ایشیا کې دی، خو هغه مغربي ایشیا کې دی او موږ جنوبي ایشیا کې یو. څلور طرفونه یې که نه، شمال، مغرب، مشرق، مغرب او دا شمال او جنوب، دا درې سي. نو موږ د ایشیا په جنوب کې او عرب د ایشیا په مغرب کې دی. نو بهرحال عزتمندو په هغه وخت کې درې بر اعظمونه، یو بر اعظم ایشیا چې په خپله عرب هم په هغې کې واقع و، یو طرف ته دا و، او دویم بل طرف ته یورپ و، بر اعظم یورپ هغې ته وایي، او دریم طرف ته بر اعظم افریقا. دا درې بر اعظمونه و. اوس تقریبا اووه بر اعظمه دي. یو سره چې کوم دی استرالیا، د بر اعظم استرالیا، او بر اعظم انټارکټیکا، او بر اعظم شمالي امریکا، او بر اعظم جنوبي امریکا. او اوس عزتمندو یو نوی تحقیق شوی، یو نوی بر اعظم هم ایجاد شوی دی او زیلینډ هغې ته ویلی کېږي. دا یو د ځمکې یو دومره غټه حصه د عزتمندو دا په دریابونو کې لاندې غیبه شوې ده. اوس لګی دی د هغې یو غر راوتی دی. په 1995 کې د دې دریافت وشو چې هلکه یو بله د خشکۍ یو لویه حصه ده چې هغه په دریاب کې لاندې ډوبه ده، ډوبه شوې ده. اوس د هغې نه یو غر او په هغې کې غټ غټ غرونه دي او ډېرې کندې، جوورې، داسې ځایونه دي پکې. بهرحال هغه ځان له یو موضوع ده، خو چې په دې خبرو هم لږ پوهېږئ نو بیا به په دې تاریخ باندې لږ پوهېږئ. نو دا عرب عزتمندو د دې درې بر اعظمو په منځ کې واقع دی. یا یو بل الفاظ سره د دې تشریح او ستاسو د پوهه کولو کوشش کوم. په هغه وخت کې درې قامونه و عزتمندو، غټ غټ قومونه او غټ غټ مملکتونه، ریاستونه. یو ریاست و عزتمندو د فارس ایران چې ورته ویل کېږي. دا ایران ډېر زوړ مملکت دی او دا هغه وخت کې سوپر پاور سو وخت کې کسرا به دې ته ویلو. او دویم عزتمندو د روم بادشاهتو، رومیان، د هغې بادشاهانو ته به قیصر ویلو، قیصر. نو یو طرف ته رومو د عربو نه، بل طرف ته ایرانو، او بل طرف ته حبشه وه. نبی علیه السلام حبشې ته به هجرت هم اول کړی. درې مختلف قومونه و عزتمندو. یو قوم عزتمندو چې روم کم قوم و، دا د انګریزان ټایپ و، سپینیان، سپین خلک و، سره سپین. بل طرف ته حبشه و، هغه تک تور خلک و، حبشیان توري. او دریم قومونه د عربو نه بل طرف ته عزتمندو ایرانیان یو. دا اوس خو دا ایرانیان سپین دي، خو هغه وخت کې دا خړو، زمونږ چې څنګه عام خلک دي پاکستانیان. نو دا داسې خړ پړ خلکو او ګندمي رنګ خلکو. دا درې قومونه عزتمندو د عربو نه خواوشا آبادو.
نو الله رب العزت دا په دې قومونو په منځ کې دا عرب پیدا کړو. نو د دنیا په منځ کې دا آباد دي. د دې وجې نه الله د دې قوم انتخاب وکړو او د دې ځای انتخاب وکړو چې زما پیغمبر سنټر د دنیا کې راشي. نو مختلف د دنیا زاویو ته، مختلف اطرافو ته، مختلف ځایونو ته به دته د دین تبلیغ او د دین رسول آسان یو دقه شان وشو. په لږ وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین د دنیا کونې کونې ته ورسېدو. ګینې یو وخت داسې و چې نبی علیه السلام باندې خلکو لرې واچول، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خلکو پړپوسونه واچول او فاطمه به جړل، ویلې راشئ زما د پلار نه دا څوک اوچت کوي. او نبی علیه السلام ورته زما بچې یاد لرا ستا د بابا دین به الله هر کچا او پوخ کور ته رسوي. نو د دنیا په منځ کې دا الله رب العزت واقع کو. ساینسي لحاظ سره د دې تشریح داسې هم کولی شي. د دنیا یو ارض البلد دی او یو طول البلد دی. د هر یو سیز یو ارض وي، یوې لمبایي وي، یوې چوړایي وي. لکه کپړه موږ یو کنه، لکه د دې کپړې څومره عرض دی؟ وایي 100 گز عرض یې دی، دې ته وایي عرض پلنوالی. او یو وي د یو سیز اوچتوالی. د هر سیز کې دا سیز وي. تا ته چې کله څه شی جوړی خلک درته وایي هلکه عرض یې څومره ساتي، چوړایي څومره ساتي او لمبایي څومره ساتي. که هر څه شی که ځای جوړې، که دغه رنګې کپړه ګز کې، هر یو سیز کې. د دنیا هم دغه رنګې ارض البلد او طول البلد دی. دا اوس ساینسي طریقې سره، یعنی جدید طریقې سره موږ تاسو ته دا بیانوو چې دنیا، سعودي عرب د دنیا په منځ کې واقع دی. تقریبا د دنیا عزتمندو ارض البلد پلنوالی دی. د دنیا داسې ګول ده لکه دا ګین، دا وګوره دا لاس، دا ګین، دا دنیا ده. په دې کې عزتمندو داسې په دې پلنوالي باندې یو لکیره راښکلی شوې په دې منځ باندې. دې ته وایي خط استوا، برابر خط. دی دا دنیا په دوه ځای باندې تقسیم کړې ده، شمالا جنوبا. په پلنوالي باندې اسانه خبره. دا ګین دی، په ګین باندې داسې یو لکیره راکاږه، داسې بره چې راکاږي دا خو د دې ګین لمبایي ده، دا پې داسې یو لکیره راښکاره شوې. دا ګین دی، دا داسې دی. دې ته وایي خط استوا، یعنی یو برابر خط چې دنیا په دوه حصو باندې تقسیمه کړې ده او یو پکې داسې لکیره ده په منځ باندې. دې ته طول البلد وایي. دا طول البلد والا چې کومه لکیره ده دا 180 درجې ده، او دا ارض البلد والا چې کوم د عزتمندو دا 100 درجې ده یا 90 درجې ده. دنیا داسې ده، داسې 90 ده او داسې 180 ده. لکه زموږ د جومات ته وګوره، داسې کم دی، داسې زیات دی. د هر یو څیز داسې یو وي. بهرحال خط استوا دې ته ویلی کېږي چې کله د انور راخیږي، د انور حرکت کوي. د انور عزتمندو د دې دنیا د پاسه دی. نو د انور کله ناکله داسې ځي ته راورسېږي په هغه خپل حرکت کې چې په هغې کې شپه ورځ برابري شي. نو د دنیا د پاسه چې کله د انور راځي او داسې وخت ته راورسېږي چې شپه ورځ یو شان شي، شپه ورځ برابر شي. کله ناکله کنه داسې یو ورځ وي چې شپه ورځ برابر وي، او بیا داسې ورځې وي چې شپه غټېږي، بیا داسې ورځې چې شپې غټېږي. خو یو نقطه پکې داسې ده او یو ځای په دنیا کې داسې راځي چې شپه ورځ پکې برابر شي. نو چې کله د انور د ځمکې ته په دقه درجې کې برابر شي او دغلته خط راکاږي، نو دنیا دغه ځای ته خط استوا وایي. یعنی څه مطلب؟ برابر شو. دا خط برابر ځای کې دی چې په دې وخت کې نور په داسې ځای کې دی چې شپه ورځ په دنیا کې لاندې برابر دي، نو ځکه دې ته خط استوا وایي. اوس دنیا کې عزتمندو دا سعودي عرب چې الله رب العزت د نبی علیه السلام له د دې انتخاب کړی دی، نو دا د خط استوا نه په 21 درجې کې پروت دی. یو خو دا پلنه یو لکیره ده، د دې نه بیا دې خوا هم لکیرې دي، لاندې هم تې لکیرې دي. نو هر ملک په یو لکیره باندې پروت دی. نو دا عرب چې کوم دي عزتمندو، دا په ارض البلد 21 درجې کې پراته دي، او د دې خط استوا یو طرف ته عزتمندو 6 درجې دي، مثلا دغه طرف ته، او دې طرف ته عزتمندو 15 درجې دي. نو 15 درجې او 6 چې یو ځای کې څه اشاریه فرق چې ته لرې کې، نو 100 درجې جوړېږي. نو دا سعودي عرب عزتمندو د دې خط استوا نه، د دغې نه، د دې نه په 21 درجه کې پروت دی. نو 21 درجې چې عزتمندو د 15 درجې نه لرې کې، او د دنیا یو طرف، هغه یو طرف ارض البلد 6 دی او دا بل طرف 15 دی. نو دا 21 چې عزتمندو د 6 نه لرې کې څو پاتې کېږي؟
لږ کار تاسو هم کوئ 44-45 تقریبا دومره پاتې کېږي. نو عزتمندو وګورئ 44-45 د دنیا منځ دی تقریبا په دغه ځای کې دا سعودي عرب پروت دی او دی بل طرف ته عزتمندو ارض البلد هغه 15 درجې دی. نو 15 درجې سره چې 21 جمع کې نو څو شو 56. نو یو طرف ته 56 یو طرف ته 45 یا 46. نو دې مین د دنیا په منځ کې سعودي عرب پروت دی. نو الله رب العزت خپل پیغمبر د دنیا په منځ کې راولېږلو. ما درته ساده الفاظو سره بیان کو ساینسي اعتبار سره بیان کو او دغه رنګې طول البلد د سعودي عرب چې کوم دی هغه 15 دی او ټول دنیا 180 ده. نو دم تقریبا د دې منځ جوړیږي. نو سعودي عرب مملکت الله رب العزت د دنیا په منځ کې جوړ کړی دی. ګینې لق او دق صحراګانې دي غرونه دي اوبم پکې نشته د خلکو عادات او اطوار هم ګډوډو خو الله پیغمبر نبی علیه السلام د دې ځای کې راوستو ځکه دا د دنیا سنټر دی او د دې ځای نه د دنیا ټول عالم ته دین او دعوت رسول اسانو. نو یو وجه دا د نبی علیه الصلاة والسلام الله په عربو کې راولېږلو. نور په عربو کې څه خصوصیات دي او په عربو کې کوم قباحتونه دي او قباحتونه پکې ډیر دي که کمالات پکې ډیر دي څه وجې نه الله نبی علیه السلام په عربو کې راولېږلو دا به تفصیل سره تاسو ته په بل درس کې بیانوي.